پاتې بنای تر قیامت پر دنیا انسانا پام کوه پام ګوره نکړې اشتبا انسانا د جنت حورې درته تل سنگار وي ځانونه شپږ قسم خلق به په دوزخ کې وي. الله تبارک وتعالی حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې شپږ قسم خلق به زما په دوزخ او زما په غضب کې به وي. اول هغه کس چې د هغه عمر زیات سي لیکن اخلاق یې بد وي. دویم هغه دولتمند کس چې مالدار وي خو بیا هم دی غلا کوي. دریم هغه عالم چې عالم وي خو بیا هم دی ګناه کوي. څلورم هغه کس حق تعالی جل جلاله فرمای چې دی بغیر توبه زما حضور تراس. پنځم هغه کس چې په قصد سره یو مؤمن مسلمان قتل کی. شپږم هغه کس چې د مسلمان حق وخوري او بیا پر هغه باندې غصب وکي، غصب یې هغه د مسلمان مال بیا یې وخوري. دغه شپږ قسم خلق به حق تعالی جل جلاله فرمای چې زما په دوزخ او په غضب کې به وي. مرګ را روان دی، مرګ را روان دی، پاتې بنای تر قیامت پر دنیا انسانا پام کوه پام ګوره نکړې اشتبا انسانا د جنت حورې درته تل سنگار وي ځانونه خو ته لا هغسې یې ګرځې بې پروا انسانا. مرګ را روان دی، مرګ را